بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نننی کوم ویلاګ چې زما دی هغه د ډي پی او 400 محمد نذیر خان حوالې سره دی. یقینا 400 ته راغلی دی او دغه باره کې موږ تر دې وخته پورې خبرې نه کړې. ډېر وخت نه چې ما یې زه به په نذیر خان په ماضي باندې خبره ترې کوم، خو حال کې چې دغه کوم صورت حال یعنې کومې کارنامې روانې دي نو یقینا هغه خو هم د ستایلو دي. ګرانو کتونکو نذیر خان 400 ته چې کله ډي اس پي رالو نو د هغوی سره افتخار شاه خان بل ډي اس پي و. دواړه داسې جوړه وه چې په اوږه به یې څادر اچولې او په 400 کې به ګرځېدل. هغه ټیم کې د پولیس سره د خلکو ډېره زیاته مینه را پیدا شوې وه. حجره کې ناسته، په لار ناسته، دوکان کې ناسته. نن هم افتخار شاه خان چې کوم دی هغه ډي پي او دی، هم ډېر خوږ انسان دی. چېرته چې وي ښاد آباد او خوشحاله دي وي. زمونږ ورته زړه د واقعي 400 کې وخت تېر کړی دی. 400 کې چې کوم وخت تېر کړی دی نو ډېر ښکلی وخت یې تېر کړی. خو نذیر خان هغه ټیم نه چې ما جج کوو نو چې څومره د سټیج د سیکرټریتوب پرایز و نو هغه به نذیر خان ترسره کول. یو ښه شاعر هم دی، غورې شعرونه هم له ډېر ورځي. په انګلیش یې هغه ټیم کې ډېر اوبو رسېلو. بیا د هغې نه پس ناصر دراني چې کله آی جي پي رالو نو د کمپلینټ سیل چیرمین یعنې د کم پولیس خلاف چې به چا شکایت کول هغه مشري یې نذیر خان ته حواله کړه. په ښه طریقه باندې هغه ترسره کړله او ډېر شفاف انکوایري به کوله. پولیس ته هغه ټیم کې هم خوشحاله. بیا ایس پي انویسټیګیشن راغی دغه ټیم کې د چیلنجز و 400 کې تفتیش حوالې سره. په هغې کې یې ډېر مهم رول ادا کړ. بیا د دې نه پس 400 نه ټرانسفر شو. بیا دیر کې ډي پی او لګېده، بیا باجوړ کې ډي پی او لګېده. آخر کار 400 یو پولیس نظام کې ډېر زیات زه به وایم چې د زوال طرف ته تللی وه. د ولسو د پولیس ترمنځ فاصلې پیدا شوې وې. هفته نیمه ډي پی او نو مختلف خبرې کېدې، څوک په راځي څوک په راځي څوک په راځي. ځکه چې دلته عرفان الله خان وخت تېر کړی، طارق سهیل خالد وخت تېر کړی. نو هغوی چونکې اوس ښایي لیول ته لاړه، ډي آی جي شو نو هغه بیا ډي پي او راتلی نه شو. نو نذیر خان د خلکو په ژبه باندې و. اتفاق ته ګوره د نذیر خان ټرانسفر شو. او چې څنګه ټرانسفر شو نو 400 کې چې هغه دې وخت کې دا کوم سیسټم روان کړی دی د تاڼو دورې ورسره دربارونه لګول، کلي کچېرې لګول، د پال د دفتر دورې، ډي آر سی ته بار بار تګ. ځکه چې دې دوران کې د ډي آر سی او د پولیس ترمنځ خو هم لږې فاصلې پیدا شوې وې. او ډي آر سی یو داسې پلیټفارم دی چې دا د کرپ پولیس لپاره ټیک نه دی. ځکه چې هلته کې لاړ شي لکه پرچه وکړه، دونه پیسې راکړه، دا هغه. او ډي آر سی ته چې لاړ شي نو بغیر پیسو د لروغه کوي. نو دې کې لږ شانتې فاصلې پیدا شولې و، سستروي پکې راتله. او دا بانی چې کوم دی هغه هم نذیر خان دی چې په 400 کې د ډي آر سی دپاره سلیکشن شو. کم کسان هغه ټیم کې زم د عمرزو نه د ډي آر سی ممبر وم، چونکې اوس دې وخت کې 3 واړو تحصیلونو ترجماني کوم. نو دغه ممبرشپ هم د کړو. او دې وخت کې دا د 6 کالو شو خو د 400 په ډي آر سی باندې لا چا الزام نه دی لګول. الزامونه خو لږې خو چا ثابته کړې نه ده، داسې خبره پې مخې ته نه ده راغلې. او په پښتونخوا کې د ټولو نه زیاتې روغې کړي. هغې ته بار بار تګ او بیا ډي سي هم ځان سره بوته. ننني چې کوم د ډي آر سی حوالې سره پروګرامونه مخې ته راغلي دي، کومو پولیس افسرانو ته چې ترقۍ میلو شوې هغوی ته یې ګلونه ولګول. کم پولیس اخلکارانو یا افسرانو چې کارکردګۍ ښودلي دي نو هغوی ته یې ایوارډونه ورکړل، نقد انعام یې ورته ورکړ. دې سره د پولیس حوصله هغه زیاتېږي. او په هغې کې عمرزو سیچو ذوالفقار خان چې په دې هفته کې ډېر ښې کارکردګۍ وکړې، هغه ته یې باقاعده ایوارډ ورکړ او نقد یې هم ورکړی. او دا موږ په هغه پریس کانفرنس کې ویلو کله چې 6 کسه ګرفتار کړل. نو دې وخت کې زه د 400 پولیس ته وایم چې تاسو لاس واچوئ سمګلر ته، سودخور ته، زورور ته. ډي پي او ستاسو
باندې کلک ولاړ دی، خو په یو کس باندې سم نه کېږي. دا ټیم ورک چې وي نو کار کېږي. او زه به هغه پولیس والا ته هم چې د الله د قهر نه یېرېدل دي. مر خو درپسې شاته چې توره وردي واچوي نو دشمن هم پته نه لګي. او د شهادت مر د خدای پاک هر چاله ورکړي. خو چې دغه ټیم کې ته د آیس فروشه په حجره کې یا د هغه نه پیسې خورې یا د سودخور نه خورې یا د زورور ملګرتیا کې او دې دوران کې دې دنیا نه لاړې، نو ستا څه خیال دی چې دا په دنیاوي کتابونو کې خو به تا ته شهید ووایي، خو هلته د الله په دربار کې یعنې په آخرت کې به د الله کیمره لګېدلې ده او الله پاک فیصلې په نیتونو کوي. نو خو داسې کوتاهۍ در کې وي نه هغه ځان وباسئ. کوم پولیس والا چې به وي چې یاره افسر را باندې نه ودرېږي، نو نذیر خان د طرف نه دا زه تاسو له یقین درکوم چې ښه کلک ولاړ دی، د 400 نه جرمونه ختمول غواړي، د عوام او د پولیس ترمنځ د فاصلې ختمول غواړي، سیاسي دباو بالکل نه مني. او سیاستمدارانو ته هم زما دا خواست وي چې دا ذلت ستاسو ده، تاسو دومره به کېږئ لاندې به را پرېوځئ چې ستاسو سیاست پیسې چوله راځي، تانېدار له به راځي، اسپۍ له به راځي. زه خو دغه سیاستمدار ته ډېر بې حسه ویم چې هغه پیسې چو باندې یا په تانېدار باندې یا په پولیس اخلکار باندې خپل سیاست کوي. په دې اغله ما د شیرپو خان نه یوه ورځې په حجره کې دا اورېدل ګرانو کتونکو، دا خبره ضرور په دې ځای کې کول غواړم چې یو ورکر ورته راغی چې یاره جی پلانکې سیچو راله بدل کړه. نو هغه خپل کس ته ووایي چې لاړ شه سیچو د دوی ترمنځه څه خبرې دي، کښېنوه چې خبرې د خبرو سره ختمې شي. خدای سیچو زه ثوابۍ ته بدل کړم هلته هم زما ورکوي، او ملکڼ ته یې بدل کړم نو هلته هم زما ورکوي. نو ګرانو کتونکو دا تاریخ لیکي، خو هغه پولیس اخلکار وي او هغه بل یو اخلکار وي، نو خو هغه سره یو سیاسي کس بد وکړي یې د ډیوټۍ نه منې کړي، نو په دغه ټیم کې خو به غږ ونه کړي. خو داسې یو ټیم به راشي چې دا خبره به کوي چې پلانکي سیاستمدار چې کوم دی هغه د خپلو مفادو سیاست کوي، هغه عوامي سیاست کله هم نه کوي. نو ګرانو کتونکو دې وخت کې نذیر خان ډي پي او 400 یقینا ډېر په پام کې دي. موږ ول داد ورکو، خراج تحسین ورته پیش کوو، او ما قبل از وخت څه نشو ویلې ځکه چې ډېر داسې افسران وي چې هغه یو پیریډ یې تېر کړی وي ډېر ښې تېر کړي وي، خو چې دویم پیریډ راشي نو هغې کې بدل شي. خو نذیر خان په دې دریم پیریډ کې لا تېره شوی دی، هغه وایي چې یاره زه ډیوټي وکړم دا مشري وکړم چې پولیس یې یاد وساتي او ولس یې یاد وساتي. نو یقینا د 400 خلکه تر دې وخته پورې تر نن ورځې پورې د ډي پي او 400 نذیر خان دا اقدامات ستایي. شوکې او ډاکې په 400 کې زیاتې شوي وي، ډېر چیلنجز ورته د پولیس په وردی کې په کورونو خلک تلل، ډېر ګینګونه ونیولی شو او ډېر ګینګونو ته نږدې دي، ډېر زر ده چې هغه هم موږ تاسو ته وښایو. نو ګرانو کتونکو چې یو سړی ښه کار کوي داد ورکول پکار دي، دې سره د هغوی حوصله نوره هم اوچتېږي. او زه همیشه وایم چې کوم افسر د کوم ادارې د 400 د ولس خدمت کوي، زه یم چې په سر یې وګرځوم، او چې 400 ولس سره دوکه کوي او د دوی په سر چې دا زموږ نوکران دي او تنخواه په آرامۍ سره اخلي، نو زه خپل غریب ګڼم، دشمن یې ګڼم. ساده خبره به ده وکړم، برملا یې ورپسې ویم ځکه چې هغه نوکر دی او زه صحافي یم او زما په ټکسونو باندې نوکري اخلي، تنخواه اخلي، او خو ځان ته ډېر افلاطون وایي نوکري دې پرېښي او په حجره کې دې کښېني او ځان ته دې متکې ولګوي یو ډډه دې ورته ووایي او بس. دا افسر دا لږ خو افسر سره به کله خبرې کوي چې ته د قانون نه خبرې چې تا هغه پړکولی شي. ډېر افسران موږ له غټ بچې په لاس کې راکړي دا چل او دا چل او سبا راشه او بل ورځ راشه، د ډېرو ادارو داسې کېږي. خو زه هغه ټولو افسرانو ته دا ویل چې دا مظلومه دا غریب خلکو خو به درنه تپوس ونه کړي، په دې ګرانه ګرانۍ کې دوی دا کرایه ده کمې را پیدا کړي، وخت څنګه وباسي، ستا دفتر ته درشي او ته وله وخت ورنه کړي او ته د هغه کار ونه کړي، نو د الله د قهر نه یېرېدل دي. یقینا په دې کې د ډي پي او 400 دروازې دار چا دپاره کولو دي، د چا خو د پولیس نه شکایت وي بلکل ورتلی شي، د سیچو نه تانېدار نه چا نه، او خو داسې بله څه مسله وي نو بلکل د ډي پي او 400 دفتر ته ایخ په نیغه تلی شي. نذیر خان وایي زه ستاسو خادم یم، یقینا دا ډېر کم خلکه وایي.
او دا هم وایي چې ستاسو په سر مال حکومت تنخوا راکوي او دا هم وایي چې ما ته د ډي آی جي د آی جي پي د طرف نه ښه پوره سپورټ حاصل دی چې د جرم خلاف اواز پورته کوو جرایم پیشه خلکو ته واچوه لاسونه نو دا ډېره ښه خبره ده چې هغه په جار کوي بل د آیس فروشو خلاف دغه چې کومه خبره ده آیس کول کې والا سره زما کار نشته آیس خرڅونکي والا سره زما کار دی دا په لومړي ځل زه د یو ډي پي او د خولې نه دا خبره اورم او دا ډېره ښه خبره ده الله دې کړي چې په دغه ضلع پاتې شي او دا کوم چیلنجز دي په دې کې کامیاب شي او دغه شوکو ډاکو او د آیس فروشو خلاف د هغه اپریشن کامیاب شي